علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګري ابو ورحم. دا راغلي یو شوه کلي کې ثوابې کې دا څه ګټې دي د هغې باره کې خلک مختلف هغه قیاس ارایې کوي. خلک وایي چې دا مندر و څوک دا واده او خلک راځي دې نندارې له راځي او خلک دا خبره هم کوي چې د یوې غاړې شمار دا یو مري چې د بلې غاړې شمار بل مري 18 شوې لکه اوس ورېږه دا ګټې دي دا نه دا وختي خو 20 وي بھائی چې موږ شمارلې تاسو راشئ ته کنه یار خالد خانو تاسو کنه ستا دې ګډ بکس راغی دا ګټي تاسو شمارلې موږ یو پیروت شمارلې دا 20 وي چې بیا شمارلې بیا 100 وي بیا 21 وي ها هغه کې یوازې خلاص کنه یار تراشي دې خاطر دې خلاص بھائی تاسو نوم دې ما شغیب خانو وای کنه یار بالکل دا چې دا ګټې دي ته او شمار دې 100 وي یو سره چې شماري نو 19 وي 19 وي 19 او د بل سره چې شماري 21 دا نه تر کوم ځای دا ګټي یا رسینو نه تا تر دې ګټو باندې علم شته چې د دې ګټو باره کې نشته خو دې کې ما د بل چا خلینو وایي تاسو ور دي بل چا خلینو نور د شهر دا قشن کړي نو جنجو راغلو جنجو مخوران پر راغلو کنه او نو هغه نه چې ګټي جوړ شو دا هغه نه ګټي جوړ شو زنانو دا سوال چې خدای پاک دې مونږ دې ټیم ګټي جوړ کی او خالد ستاسو راي دی ورګ به تا دې څور دي ډېر خلک وایي چې دا دې سوال وکړي چې دا چې کوم نه کوم ګټي وي یعنی دا جنجو او جنجو معنی غلان وروتلو او هغه وی خدای مونږ ګټي دي ها دا ګټي دي دا په څه ګټي وګړي دي سوړي دي او دا وایي دا نه چې دا وګړي وړي دي دا مطلب ماشومان او زنانه وی غټي وړو زنانه لوي سړي ښه بھائی دا ګټي دي کنه دا کده بیا شماري وروه اته په دې کې کنفیوز ها وسودي وایا 19 راځي به شمار وروه چې بیا سور دي اځه کې ته به څه یار ته څه وای کنه ته به خامخا څه وای چې د عزتمند خیر وایا او بس دا خو یاره مونږ شمارلې او لاس پنځه لاس پیرې مو شمارلې حساب یې سمې دي تاسو نوم دی کما حضرت خان نوم دی حضرت خان د یاروسینی او د جګناتی تا در دې باندې علم شته بس د دې یاره په لومبي ځل د خورانه مداخله کوي د واده سره پروګرام سوري بھائی اشه کنه یار ته ډېر کنفیوز دي ها دا شی برابر کا دا شی برابر دا کس به ډېر کنفیوز دي غریب وګرځو باندې ها دا هم بشمار دا غونډه کړو شمار کنه بای د دې باره کې صحیح علم چې ما معلوم کړی دا غدار د قوم عاد او د قوم ثمود د وخت غټي دي ها زه تاسو به کړو چې دا څومره ګټې د ځمکې د پاسه دي دومره دا د ځمکې لاندې دي بلکې دنه سیوا دا د ځمکې لاندې دي ځکه دا دومره دنګې دا په منونو ټنونو وزن دی د ګټو دا ګوره دا تاسو د نږدې نه خیمه دا ګوره دا دې ګټو دا ګوره هو دا به څنګه دی غودريږي ها دا ګټې دا دې ګټو دا ګوره دا څنګه دی غودريږي د دې لپاره خو لازمي خبره ده چې دې په دومره ودا خطي نو خلک داسې وایي چې به دا ګټې د قوم عاد او د قوم ثمود د وخت دي او دا مندر او دا د مندر دا لارو خلک به داسې راتل او په هغه به وتل دا د قوم عاد او د قوم ثمود د وختو لکه ما چې معلومات کړي دي صحیح معلومات هغه دادي باقي خلک مختلف قیاس آرای کوي څوک وایي چې دا مندر وادو او په واده کې چې کوم دی قلان پې راوتلو د هغې نه بعد دې دعا وکړو چې خدای پاک مونږ نه ګټې جوړې کړي والله اعلم علم به الله تعالی ته او دا حکومت پاکستان چې کوم دی دې ګیچا پیره دا باونډري وال دا جوړ کړی دا تقریبا دا ټوټل وګورئ او خلک دې راځي د سیل لپاره دا ګټې خلک شماري دغه کسان چې کوم دی هغه دې لګیا دي بهی دومره معلومات تاسو په ډېرو اوس ما ته اجازت راکړئ په مخه مسخه چې کوم ملګري زموږ په چینل باندې نوي دي زه پلیز دا ویډیو لایک کړئ او چینل چې کوم دی ضرور سبسکرایب کړئ شکریه دا کوم ځای دی د اسوټا کلی دی د شی بلار باندې ښه اسوټا کلی دی د شی بلار السلام علیکم جی دعاګانې کوي